حاجی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد باذن الله. نو دویم سایت کې مونږه د هغه عقاید د اهل سنت والجماعت هغه عقاید چې پایږي د خلکو سره اختلاف ته نو هغه بیانول لکه دا ویلو چې مسال خفین زموږ باندې جایز ده او حافظ نه مني دغه شان نبیذ التمر چې نه دا زموږ باندې حلال دی صبر چې مسکر نه دا او باندې حرام دی دغه شان ته عاقل بالغ چې کله د عاقل وي او بالغ وي نو دا نه هیڅ یو امر نه ساګيږي او پکې دا وي او څومره نصوص چې نن داګه نه بظاهري معنی دي دا مراد وي باطینی معنی باندې مراد باطینیه باغی باندې رته نه شو دغه شان دي ګناه حلال ګڼل کاغه ورکوټه یو کلوي نظام باندې باندې ګناه چې څوک حلال غني کا اور کوټه له کولو ته کافر کیږي په باندې خبره تر شو نن سبق کې دا وليأس من الله تعالی کفر والامن من الله من مکر الله تعالی کفر دا الله د رحمتنا نا امید کېدل دا هم کفر دی او د الله د عذاب نه بیری کېدل دا هم کفر دی دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی د رحمت نه بنا امید کیږي نه زګه یا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون چې الله د رحمت نه دغه کافران دي نه مایوس کیږي زګه د الله پاک د رحمت نه مایوس شوي مطلب دا دی چې د الله تعالی چې کوم وعده کړی دي د انسانانو د مغفرت دغه ته انکار وکړو انکار کول جو کفر دی وایي به معنی دغه شان دی الله تعالی خپل فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زماغه مندگانو چې خپل ځان باندې ظلم کړي نو خپل ځان باندې ظلم کول دا اعلان چې الله پاک کړي دا خو نیک او کار خلکو ته نه کړي او دا خو الله پاک هغه کسان ته نه کړي چې هغه بالکل مانځي او هیڅ قسم ګناه دا غونه نه کیږي او ځان بچ کړي د ګناه نه بلکې دا خو هغه شرابیانو کبابیانو زناکارو غلو دا کړه چې تاسو هغه کسان چې په خپل ځان باندې ظلم کړه ظلم کړه په ګناه باندې په ګناه سره هر قسم ګناه چې دا کړه نو الله تعالی وی لا تقنطوا من رحمت الله تاسو دا الله تعالی د رحمت نه امید کیږئ مو نیو دا چې الله پاک د رحمت نه څوک نه امید کیږي نو دا کافر کیږي او دویمه دا خبره ده چې دا الله تعالی د عذاب نه څوک بیری کیږي نو دا هم کافر دی ځکه الله پاک فرمای افا امنوا مکر الله اے دا خلق دا الله دا بیری دی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون دا الله تعالی دا عذاب نه چې کم کسان بیری دی نه بیری کیږي مگر دا قوم خاسران تاوانیان کافران نو چې کله انسان د الله تعالی د عذاب نه بیری شي نو دی بیا هر قسم ګناه دي دا کوي دا الله تعالی چې کوم وعده دي هغه دې نه ماته دا الله تعالی وعیدونه دي الله تعالی څنګه د عذابونه بیان کړی دي او کوم سخت تکلیفونه بیان کړی دي هغه نه یریږي نو او هغه نه یو قسم د انکار کوي انکار کول خو کفر دی نه کافر کیږي نو اهل سنت والجماعت عقیده دا چې کم کس دغه نه د الله تعالی د رحمت نه امید دی د الله پاک د عذاب نه بیری دا کافر دی واښو به معنی اوس دی وای چې په دې خبره باندې خو دې خبره ده کنه چې دا معتزلی نه د خو بیا کافر پکار دی دغه معتزله دا دغه عقیده ده معتزله چې په ګناګار باندې الله تعالی باندې دا لازم ده چې کم کوم ګناګار دی به دوزخ ته لیږي او په الله تعالی باندې لازم ده چې کم کس نیکوکار دی د وسط لیږي جنت ته بلیږي نو زګورا چې دا معتزلی کده یا باندې کوکار یا بدکار دی دین له خو بل سکیږي نو کده نه کوکار دی نو د خدا عقیده ده چې الله تعالی بخامخه الله تعالی لازم دی چې ما بره جنت ته لیږي نو د خدا عقیده ده چې الله ما جنت لیږي د دوزخ نه دی ګورا د الله تعالی د عذاب نه لیږي ځکه چې دغه شو دا د ما بخامخه الله پاک عذاب د جنت ته مليږي دغه شان دی یو کس لندا ګناګار دی باغی کې او چې ګناګار دی نو خامخه دی و جهنم ته دي نو چې دغه تلاړو جهنم د عقیده او یقین دا دی چې زما زه ګناونه کوم او په الله باندې لازم دی چې ګناګار ته سزا ورکړي ګناګار به جهنم ته لګل په الله پاک باندې واجب دي دوی به الله تعالی دا وعدونه بنا امید شي خو شو به معنی نو په دې اعتبار سره خدا معتزله سک پکار دي کافر پکار دي
او حال لاره چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې کوم چې قبلي طرف ته مونږ کوي د مسلمانانو په شان دي کلمه وای نو دته به کافر نه وي نو څه کوم دا اعتراض دی لکه په دې خبره باندې پوه شئ په دې خبره باندې پوه شئ تاسو نو جواب د دې نه دا دی چې دا نا امیدي ده او نه یره ده ولی زګه چې د عقیده دا کنه چې زه اوس ګناګار یم خو کې دې شي الله پاک د توبې توفیق راکړي د توبې توفیق ولورګي نیکی ورکړي جو بیا دې دا شو مسلمان پوه شئ دغه شان دي یو کس نه دا پرې اهل معتزله کې دې چې نه ده دا کې نیکی کوي خود ته دا یره ده چې کې دې شي الله پاک زمان د توفیق سلب کې او زمان دا وکي نو دا نا امیدي پکې لکه پوه شو به باندې نو دوی دې ونه کافر نه دي وګورئ تاسو ونو خبره تر بکو واليأس من الله تعالی کفر نو د الله تعالی د رحمت نه امید کېدل دا کفر دی ولی لانه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون ځکه نه امید کېږي د الله تعالی د رحمت نه مگر کافران والامن من مکر الله تعالی کفر او د الله تعالی د عذابونو نبی یری کېدل دا دندام کفر دی ولی لانه لا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ځکه نبی یری کېږي د الله تعالی د عذاب نه مگر د تاوانیان خلک فإن قيل كجتول شيء الجزم بأن داو زاغت معتزله خبره ده الجزم چې یقین ساتل په دې خبره باندې چې معتزله دي بأن العاصي يكون في النار چې عاصي ګناګار با دیو په ور کې بوي يأس من الله دا الله د رحمت نه امید ده کنه ځکه دا واقعده ده چې په الله باندې لازم دي چې کوم ګناګار نه بچرته لګي وبأن المطيع يكون في الجنه او دا خبره چې مطیع تابعداري کوونکی دی په جنت کې به وي امن من الله تعالی دا الله طرف نه سره امن دی یعنی دا او الله تعالی يرنا بيري فيلزم اللازم شو ان يكون المعتزلي كافر چې معتزله بس شي کافر وجه مطيعا كان عاصيا کموتی وی او کسوی ګناګار لانه ان اما امن ياخذ امن یعنی مطلب دا کنه دی بيري دی الله د عذاب نه بیری دی چې د ګناه دغه نه کوکار دی نو دیو چې خامخا الله پاک باندې لازم نو په جنت لګي نو د عذاب نه بیری شو کنه او کله ګناګار وي دا باندې دا خبره ده چې راز ګناګار ما په الله باندې لازم چې ما په جهنم ته لګي د الله د رحمت نه امید شو یا انه اما امن او اصل باندې پوښوي ناورما ومن قواعد اهل السنه والجماعه او دا قواعد اهل السنه والجماعه دا خبر ده ان يكفر احد من اهل القبله چې اهل قبله نه به یو کس کافر کینو نو څه جواب ورکړي لکه پوښوي به باندې په اعتراض پوښوي چې په یو خبره باندې چې دا کافر به کړ دی په بل باندې چې اهل قبله د کافر نه وي نو معتزله مبارک استاسو خیال دی نو قلنا موږ هذا ليس بيأس ولا امن چې دا خو دغه ګناهونه کول دی ګناهونه کوي خو د بس لګی دا چې کېږي الله پاک توفیق راکړي او دې ریګي کې خو د بس لګی دا چې را کېږي الله پاک معنا دا توفیق سلب ګندا یې را خو سره ده کنه هذا ليس بيأس ولا امن دا غو نه امیدی ده او نه دا امن دی بیره لانه على تقدير العصيان ذاك ده ګناګار وي نه لا يأسو دینه امید نه نه دې خبره ده اي يوفقه الله تعالی للتوبه چې الله پاک بدل د توبې توفیق ورنه امید نه شو کنه لکه بوج ولا عمل صالح عمل صالح وعلى تقدير طاعته او کده ګنا دغه نه کو کوي نو لا يأمن ده بير نه من ان يخذله الله تعالی چې وشر مې الله پاک دلر او دنه توفیق واغلی فيكتسب المعاصي او دې سوږي معصوم وبهذا يظهر الجواب عما قيل او بدي سره جواب ظاهر شو هغه چې ویل شوی دی یعنی بعض کله موږ دی ان المعتزلي اذا ارتكب كبيره چې کله معتزلي کبیره ګناه وږي نو لازم ان يصير كافرا نو لازم دې دې شي ليأسه من رحمه الله زکه چې الله د رحمت نه شو ولاعتقاده انه ليس بمؤمن او د پاره د دې چې د اعتقاد د چې دا مؤمن نه وذلك لان لا نسلم زکه موږ نه تسلیمو دا خبره ان اعتقاق استحقاقه النار چې کم کس دا دور د داخلو اعتقاد لري يستلزم اليأس ناصر لازم دي دا امیدي وانا اعتقاد او بشک اعتقاد عدم ایمانه دا نشوال ایمان هغه ایمان المفسر بمجموع التصديق والاقرار والاعمال چې مجموعات هغه تصدیق اقرار او اعمال لا بناء على اندفاع الاعمال بنا په دې باندې چې دا اعمالونه منتفی ده یوجب الکفر دا واجب کفر لکه معتزله چې دي کنه موږ وایو چې ایمان د تصدیق قلبي نوم دی ایمان او هغه وایي چې دا اقرار باللسان او د اعمال او د تصدیق په جمع باندې دی پوه شئ والجمع بين قولهم او دی وایي وز د دې نه اخوا
چې د اهل سنت والجماعت دا خبره چې نه ده لکه ډیره زیاته مشکله شو موږ ته ځکه چې یو پلا وای چې اهل قبله ته کافر نه وای او بل بل د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې کم کس وای چې الله قرآن مجید الله مخلوق ته زموږ اول طرف ته چې دا باراشي نو هغه کافر کیږي دغه شان دي کم کسان چې دغه ته کنزل کوي شیخانو ته کنزل کوي نو هغه په دې باندې کافر کیږي او بل طرف ته جنانه دا او درېمه خبره دا وای چې کم کسان دا وای چې په جنت کې دا الله تعالی لیدل چې دا محال دي دا هم به اول سایت کې راشي ان شاء الله نو دا کافر دي یو طرف ته وای چې لکه دی ګناغونو باندې انسان کافر کیږي چې شیخانو ته په کنزل کولو باندې او چې دا عقیده چې په جنت کې به الله تعالی لیدل محال دي دیم کافر دي او دریم نمبر چې کم کس دا خبره کوي چې هغه وای چې قرآن مجید الله تعالی مخلوق دیم کافر دی نیو طرف ته چې دا درې قسمه کسان دا کافر دي او بل طرف ته چې اهل قبله ته کافر نه وای نو دا خبره مشکله ده بدل لګیلان دي حاشیه کې لیکل دي چې دا مشکل نه نه دا مشکل نه ختمېدل چې نه دا آسان دي یو خدا کنه چې په دې خبره باندې دا دلایل قطعیه نه دا خبره ده چې قرآن مجید الله تعالی کلام دی او روی د الله تعالی واقع دی او بل شیخیر او هغه فضیلت دا الله پاک هغه ته ورکړه دی پیغمبر سلام ورکړه دی نو چې دې انکار کوي نه د صحیح عقیده نه انکار کوي چې عقیده انکار کوي دې دې کافر دی یا د دې کافر ویل شوی دی دا زجرن ویل شوی دی او دریم نمبر دا خبره چې دا د علامه اشعری رحمت الله علیه دا متبعین مسلک د ټول خلکو دا مسلک نه دی چې کافر دي لکه به دې پوه شوي نو والجمع بين قولهم او جمع د اهل سنت والجماعت د قول په منځ کې چې لا يكفر احد من قبله یو دا قول دی چې اهل قبله نه کافر کیږي او بل دا قول چې يكفر کافر کیږي به من هغه سو قال بالخلق القرآني چې کم کس وایي چې قرآن مجید مخلوق دی او استحاله رؤیت او کم کسان چې وایي چې رؤیت د بار تعالی په جنت کې محال له او سب الشيخين او لعنهما یا شیخانو د کنزل کول یا باغ من لعنت ویل او امثال ذلك دغه سنور خبره مشکل دا سری دا مشکل دا خبره مشکله ده د سوچ دا خبره سره زګه چې د اهل سنت والجماعت یو عقیده خدا ده چې اهل قبله ته کافر نه وي او بل عقیده دا ده چې دغه درې قسمه کسان چې دا کافر کیږي پوه شئ دا اشکال ولا ختم کړل چې یو خدای زجرن دي او یا دا چې د قران او د حدیث نه عقیده ثابت دي او د هغه نه انکار کوي او درې مدا چې دا صرف د علامه اشعری رحمت الله علیه دغه متبعین مسلک دی د نور خلکو مسلک نه چې اهل قبله کافر دي وتصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب كفر دا بل عقیده د اهل سنت والجماعت دا چې کاهن کمی خبرې کوي د غیب نه خبر ور کوي او داغه تصدیق کول په دې باندې کافر دی غیب هغه ته ویلېږي چې خبره د چې داغه پته نه د حواسو په ذریعه سره لګي نه د آلاتو په ذریعه سره لګي که یو څه د چې داغه پته موږ د حواسو په ذریعه سره یا د آلاتو په ذریعه سره لګیدل نو غیب نه لکه موږ دا دغه چې کنه د خلک وای چې سبب باران کیږي کنه بګيږي والکه سبب باران کیږي سبب ووري کیږي نو دا خو د غیب علم نه لکه د آلاتو په ذریعه سره دا خبره کوي دا شان د الټراساوند کیږي والکه د دې زنانه په خېټه کې یا الګ ته یا جنې دا ته والکه ته غیب تر عالم غیب نه بلکې دا خو د آلاتو په ذریعه سره دا خبره کوي یا د حواسو په ذریعه سره انسان دې یو خبره کوي دا غیب دي او غیب هغه ته ویلګي چې بس پای باندې الله تعالی پوره بل څوک پای باندې نه پوه ایو کاهن جادوګر دا خبره کوي چې را په سبب بدایږي او بل بدایږي او ته دا غي تصدیق کوي نو دا کفر دی لکه پوه شو به معنی ا دغه شان دي نجومي چې کوم دی هغه هم د کهانت په شان خبر کوي د غیب او علم ور کوي نو هغه هم چې دا په دې باندې کافر کیږي او کوس دا د آلاتو په ذریعه اوسو یا د حواسو په ذریعه اوسو نه بیا کافر نه پوه شو او که از اندازې لګولې نو باندې باندې کافر کیږي نه لکه پوه شو وګورئ وتصديق الكاهن او تصدیق د کاهن کول بما يخبر به هغه چې خبرو کې بای سره د غیبونه کفر دا کفر دی لقول علی الصلاه والسلام من اتى كاهنا كم كسرغه کاهن دا فصدقه بما يقول او د تصدیق کو دا هغه چې دی نو فقد كفر بما انزل الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم نو د انکار کو دا نه بکم باندې چې الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم نه کله هغه دین نه انکار کو کافر کیږي
کاهن څه ته وایي د کاهن تعریف کړه ده هو الکاهن هو الذي کاهن هغه کس ته یخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان چې دې خبر واکي په آینده زمانه کې دراتلونکو کارونه آینده زمانه کې دراتلونکو کارونه ويدعي او د دعوه کوي معرفت الاسرار چې هغه پټ رازونه په خبرداري باندې چې ما د پټ رازونه چې دا معلوم دي یا دغه شان کوم څه په ځمکه کې دفن کړل شي د خزانه هغه ماته معلوم دي او مطالعه علم الغیب او دا رنګه ماته د علم غیب پته علم غیب هغه ته لګي چې دا اسباب نه معلوم وکانه فی العرب کهانه او بعربو کې کاهنانو يدعون معرفت الامور چې هغه د غیب کارونو دعوی به کوله فمنهم بعضون مناغلی کان یزعم چې ګمان بدو ان له رئي من الجن وتابعه وتابعنا چې د سره یو لیدون کې رئي معنا رفیق د ملګری پیریانو نه د پیریانو وې د کاهنانو زما پیریان ملګری دی پیریان ما خبر راغی چې پدې دې کې دا پدې دې کې دا د خوانک لګ سره پیریانو ته د اسکا شکل به برابر کړه نو ها دا وای کنه لګا دا خلکو نه پیسې اغلی بری باندې یاره د مال 200 روپے راکا 200 روپے راکا ستاسو زما پیسو ته حاجت ته نو تعالی دا پیره خزانه ولې نه راوړي لاټ څه ته پدې عمران خان باندې حمله وکا چرته دا دومره مالدار خلک دی په غو حمله وکا پیسې ته راوړه کنه ولې د مان له 100 روپے غواړي دا ګل غپان دی ټول ښا یلقي الی الاخبار چې ورکولېږي چې ورکوي ته د پیریان خبري ورکوي ته تاسو کې څه لګا عاملان یې که معمولان دي ته ها تا عاملی که معمولی ځان عاملان مو جوړ کړه عمل بل سره به کیږي په قیامت کې په قبر کې ومنهم بعضین مناغری کان یزعم جاغا ګمان کوي انه یستدرک الامور بفهم اعطيه چې دا کارونه معلومه یعنی مال دسي عجيبه غوندګي فهم را تراکړل شوی چې لکه ما ته راغی نه پته لګي څنګه راته لګي بس ما ته راکړل شوی دی والمنجم منجم نجومي ته وي اذا دعا العلم بالحوادث الاتيه ونجومي کچته دراتلونکو کارونو داوا کړل دهم فمغومت کل کائن نو کائن په شان دي کافر دي او که اصل نجومي وداوم دي کنه چې لکه دغه د قبله معلومه یا دغه شان نجومي د اوقات معلومه دغه صحیح دي پوه شو دا کم چې تفلکیات تاسو زده کوي هو کنور دی و چې را ماته دستور په ذریعہ سره دستور حساب کتاب مولګو نو دا بو شي او دا بدی شو چې دستور دې تر شي دا دې تر شي نو ستاره نوم چې کم ستور لري کنه دا هغه دا مطلب د استاد سره پیدا کیږي نن به سره دا کیږي دا کراغي بشندې جم کو پر ده وبالجمله العلم الغيب امر تفرد به الله تعالی چې او خلاص خبره را لګنه چې د علم غیب دا د الله د حکم دی چې الله سره دا خالص دی یوازې دې سره الله پاک سبحانه نشته لا سبيل اليه للعباد د بندگانو سلار نشته هغه دا الا بالاعلام منه مگر که خبرداري وشي دی بنده د الله طرف ته دی بنده ته نو بیا سیده مطلب که الله پاک ته خبر ورکړي چې سیده کوم نشته او الهام یا ورته الله پاک الهام وږي به طریق المون یا کو به طریقې یا پیغمبر جو معجزه ورته وشي او کنه جو کرامت به او ارشاد الى الاستدلال یا الله پاک د دلار وخی دلیل بالامارات د نغو په ذریعہ سره نو ما تاسو وی چې کله علامات په ذریعہ سره نو بیا هم کافر فيما يمكن في ذلك ولهذا ذكر في الفتاوى دینه په فتاوو کې دا خبره ذکر شوی ده ان قول القائل چې وینا د قائل عند رؤيه حاله القمر په وخت لیدو کې د حالت قمر یا دستور دغه نه غیر چاپیرا لسپونګمینا غیر چاپیرا سپینه دایره وي د سپونګمینا غیر چاپیرا سپینه دایره د وړي ته پشانتي او د هغه سپونګمې ته وګوري او داغي نه اندازه ولګي چیرې سبا باران کیږي یا منګي نو کدا علامات په ذریعہ سره دویلو نو بیا نه کافر کیږي او که اسی سپونګمې ته وګوري چې سبا باران دی او کافر دی بیا خو کدا علامات په ذریعہ سره نو بیا نه دی کافر ولهذا ذكر في الفتاوى ان قول القائل چوینا وینکه عند رؤيته چکل ویني هغه حالت القمر د سپوږمۍ غیر چا پیر د سپینواله يكون مطرا جباران بکیږي مدعيا علم الغيب کچره د دعوه کوم د علم غیب نه د علامات د نو کفر دا سره کو بلا کده علامات په ذریعہ سره نو بیا کافر نه نه ویم بس کبسته زې واړو